قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتا د مسؤل د الحاج مفتی جان محمد صاحب یو اصلاحي بیان ته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية رواه أحمد والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنها فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم رضي الله عنها قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما رواه النسائي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما خو تیره چهارشنبه ستاسو سره وعده کړې وه چې زه به پر دوهم واده یا دریم او څلرم واده باندې بحث او بیان کوم، خو فکر چې مې وکړي ښه خبره به دا وي چې موږ او تاسو دغه بیان د مهر په باره کې وکړو. ولور وروسته به انشاءالله دوهم دریم څلرم واده په اسلام کې څنګه حیثیت لري بل بیان به پر هغه وي. دریم بیان به انشاءالله بیا پر دی وي چې خلکو ودونه وکړله ښځې یې راواده کړلې نو بیا کم مناسبات شرعي او غیر شرعي دي، جانداري شرعي او غیر شرعي بل بیان به انشاءالله پر هغه وي. نو د نن بیان تاسو په توجه واورئ د مهر یا د ولور په باره کې. د الله رب العزت زما ورونو ډېر احسان دی او پر موږ او تاسو شکر لازم دی. هغه په دې معنا باندې چې الله رب العزت موږ او تاسو د نکاح په ذریعه د زنا څخه ساتي. تاسو نورې نړۍ ته فکر وکړئ، انسانان چې خپل خواهشات او شهوتونه پوره کوي د زنا د لارې څخه. کله چې په یو ټولنه کې زنا عامه سي طبیعي خبره ده چې اولادونه بیا د زنا وي. طبیعي خبره ده چې دغه کسان بیا د اول سره په فساد کې عادت سوي وي، پلرونه په فساد کې وي، مندې په فساد کې وي. نو د الله احسان دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په برکت باندې پر موږ او تاسو چې الله رب العزت د زنا څخه د خلاصون لپاره بهترین لار را نصیب کړل د نکاح کولو. او دغه نکاح بیا الله رب العزت په یو بل احسان باندې بیا ونازولو چې په ډیرو لږو پیسو موږ ترلاسه کولی سو او نکاح کولی سو. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو څخه موږ ته یو ګړی بعد معلومیږي چې مهر یا ولور باید څونه وي. زموږ په ټولنه کې مهر او ولور کم ځای ته رسېدلی دی او په مهر او ولور باندې د انسانانو تر مابین فخر، تکبر او لویي ورځ تر بلې زیاتیږي، خو عاجزي نسته. د انسانانو ترمنځ که یو ښځه یو انجلۍ په ډېر ولور او په ډېر مهر ورکول سوله، هغه کورنۍ فخر کوي چې دا هم ناروا کار دی. نو الله رب العزت بهترین نعمت د نکاح په مهر او ولور را نصیب کوي. موږ او تاسو دغه مهر او ولور باید په څومره اندازه ورکو. الله رب العزت قرآن کریم کې د مهر په باره کې فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. انسانانو تاسو ښځو ته د دوی مهرونه
د دوی ولورونه د دوی پیسې په خوشحالي باندې ورکړي. څونه مو ټاکلي دي د خاوند له طرفه، د زوم له طرفه، د ښځې له طرفه چې وکیلان سره ناست دي، څومره پیسې ټاکي، څومره ولورې وټاکئ، کم جنس او کمه سکه ده، افغانۍ، کالداره، تومن، ډالر، نورې سکې دي، څومره ولور او مهر چې وټاکل سو. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، په ډېره خوشحالۍ دغه مهرونه ښځو ته ورکړي. الله رب العزت دا فرمایي. الله فرمایي چې تاسو ښځو ته خپل مهرونه په خوشحالۍ سره ورکړئ، بطیب نفس یې ورکړئ، د زړه په خوشحالۍ یې ورکړئ. اوس که یو سړی د زړه په خوشحالۍ مهر نه ورکوي، ولور نه ورکوي، د اوله سره څخه اراده دا وي چې دغه انجلۍ زه په نکاح کوم، په دې ځای کې زه خپله نکاح کوم، خو نیت یې د مهر د ادا کولو نه وي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو بل ارشاد څخه دا معلومیږي چې دا سړی زانی او زناکاره دی. کم سړی چې د ښځې مهر نه ورکوي، غواړي خو ښځه په مهر یې وغوښتله، نیت یې دا دی چې دې ښځې ته مهر نه ورکومه، یا د خپل زور په خاطر باندې، یا د خپل قومیت په خاطر باندې، یا د خپل دبدبې په خاطر باندې، یا د نورو افرادو، سړو یا عسکرو په خاطر باندې، نیت یې دا و چې زه دا مهر ولور نه ورکومه. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما درته ویل بل ارشاد څخه معلومیږي چې دغه انسان زانی دی، زناکاره دی. ځکه نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو ښځو ته د دوی مهرونه په خوشحالۍ سره ورکړئ، بطیب نفس، د زړه په خوشحالي، بلکې د ټولو وجود په خوشحالي یې ورکړي. څونه وټاکل سو دا مهر، پر کومه طریقه باندې وټاکل سو؟ د انجلۍ له طرفه نماینده او وکیل په کوټه او اتاق کې څوک ناست دی، څونه پیسې ټاکي، هغومره پیسې پر دغه زوم باندې یا د زوم پر وکیلانو لازمي دي چې ورکړي. نو د زړه په خوشحالۍ مهر و ښځو ته ورکول دا د ښځو حق دی. بله خبره تاسو واورئ، هغه دا چې کله د ښځو مهر او ولور وټاکل سو، بیا د معافولو حق ښځه لري. په خبرو خو انشاءالله پوهیږو او ډېرې ساده خبرې دي چې کله مهر او ولور وټاکل سو، د انجلۍ پلار یا ورور یا ماما یا بل ولی او سرپرست مهر وټاکئ، د مهر د ټاکلو او د انتخاب وروسته د معافیدلو حق بیا د دغې انجلۍ دی. که چیرې قریب او دوست بیا د ځانه څخه په لنګوټه کې مهر ورمعافوي، د ځانه څخه سپین سري و اجاڼي ته په پوړنې کې مهر ورمعافوي، په حقیقت کې دغه سرپرست د دغه انجلۍ سره ظلم کوي. او په څومره اتاقو، په څومره کوټو کې، په څومره سرایو او کورو کې د څومره سرپرستانو له طرفه څخه و څومره انسانانو ته د انجلۍ بېله اجازې مهر ورمعاف سوی دی. کله په لنګوټه کې په شمله کې ورمعافیږي، کله بیا په دسمال کې ورمعافیږي، کله بیا د سیاسري او د اجاڼۍ په پوړنې کې ورمعافیږي. 4 لکه مهر ټاکل سوی دی، 50,000 پروا نه کوي زموږ د خوا معاف. جنابه تا د خپلې لور څخه اجازه واخیستل او که یا تا د خپلې خورکۍ څخه اجازه واخیستل او که یا که ته بېله مشورې او بېله اجازې د دغه انجلۍ په پیسو کې لاسوهنه کوې. تاسو څه فکر کوئ زما ورونو چې کله پلار یا مشر و سرپرست د اوله سره په ظلم کې اخته سو، د دغې نکاح برکت بیا تاسو راوښیاست. طبیعي خبره ده چې بیا به خاوند دغې ښځې ته طلاق ورکوي، خود به خوده به د دغې ښځې او د دغه خاوند تر مابین جنجالونه راپورته کېږي. نو غلطي زموږ په ټولنه کې دا ده چې ښځو ته اول مهرونه پوره نه ورکوي. که چیرې مهر ورپوره هم سي، د انجلۍ بېله مشورې، سرپرست و مشر بېله مشورې د انجلۍ دغه مهر ورمعافوي، لږ یا ډېر. دویمه یا بله خبره یا بله غلطي دا ده چې کله انجلۍ ته د زوم له طرفه مهر راوړل سو، ولور راوړل سو، دا د انجلۍ حق دی. یوه افغانۍ، یوه نیمکه، یوه کالداره باید د انجلۍ په هغو شانو مصرف سي کومو شانو ته چې انجلۍ په آینده ژوند کې ضرورت لري. او تاسو موږ په ټولنه کې فکر وکئ، څومره پلرونه د دغه انجلۍ مهر په جیب کې اچوي او کاروبار او بزنس یې په شروع کړی دی. که تاسو پر حقیقت سترګې پټې نه کوئ او ما ته په دغه مجلس کې اقرار وکئ، شاید چې د 10% زیات انسانان ولاړ سي او دا ووایي چې ما ته داسې کسان معلوم دي چې د خپلې لورکۍ یا د خپلې خورکۍ مهر یې په جیب کې اچولی دی او د تجارت په روان دی. موږ ته معلوم دي او دا په حقیقت کې زما ورونو سخت ناروا کار دی، د ظلم څخه ډک کار دی، حرام کار دی چې دا انسان یې کوي. د بل چا مال دی، هغه خوارکۍ په خبره نه ده، د په جیب کې اچول دی او تجارت په شروع کوي. حال دا چې زموږ فقها زما ورونو فرمایي، وایي کله چې مهر انجلۍ ته ورکول سو، په هره پیسه کې د دغې انجلۍ حق دی. هره پیسه و هر شی چې ځینې استعمالیږي د انجلۍ په اجازه باید استعمال سي،
خونی ورکوي، پلار یې هم په جیب کې اچوي، ورور یې هم په جیب کې اچوي. حتی داسې ځایونه خو ماته معلوم دي چې د خپلې خور یا د خپلې لور په مهر په ولور یې خپل قرضونه د کلو کلو پورونه ادا کړل. او بله غلطي یا بله ګناه دا د زما ورونو چې کله مهر ورته رالی، یو څه پیسې وخوړلې، یو څه پیسې بیا انجلۍ ته د دې د طبیعت مطابق شان نه ورانیسي. بس زورواکي ده. انجلۍ د شرم او د حیا په خاطر باندې په کورنۍ کې نو څه وایي ما پلار تور بخښلي دي. حال دا چې زموږ فقها فرمایي وایي دا د شرم او د حیا معافي ده، داسې نه ده. د ټوله نفس په خوشحالي، د زړه په خوشحالي به دغه انجلۍ پوره معافي کوي. نو الله رب العزت فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، تاسو دا ښځو ته د دوی مهرونه په خوشحالۍ سره ورکړئ، ځانونه په ګناهو کې مه اخته کوئ، د دوی په مهرو او ولورو باندې خپل تجارتونه پرمختګ مور کوئ. او الله رب العزت زما ورونو د سورة نساء په 24 نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایي فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، څومره ګټه چې تاسو د ښځو څخه پورته کوئ نو د دوی مزدوري ورکړئ. فآتوهن اجورهن، دا پر تاسو لازمي کار دی، دا ستاسو فریضه ده، دا ستاسو ذمہداري ده چې د دوی مهرونه ورکړئ. فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به، بیا پروا نه کوي پر تاسو ګناه نسته که یو د بله تاسو د مهر په باره کې راضي سئ، ښځه و انجلۍ زوم و هلک تور معاف کې هېڅ مشکل نسته. ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضه، مهر وټاکل سو وروسته انجلۍ دا مهر ورمعاف کړي زوم و هلک ته، هېڅ مشکل نه لري، پروا نسته، باک نسته. ان الله کان علیما حکیما، الله رب العزت خبردار ذات هم دی او د الله رب العزت هر کار د حکمت څخه ډک هم دی. اوس براسو زما ورونو دې خبرې ته چې مهر خو وټاکل سي، انجلۍ ته وسپارل سي یا نه سپارل سي، یا انسان ځان په ګناه کې اخته کوي یا نیک اخته کوي، د مهر اندازه څومره ده، نکاح بې له مهره سي کېدلی سي او که یا. زموږ د مذهب فقهای کرام فرمایي وایي که نکاح بې له مهره وتړل سوله مهر پکښې ضروري دی، خامخا به مهر ورکوي، یا به هغه مهر وي چې مهر مسما دی، په ټولنه کې څومره مهر چلیږي هغه مهر به ورکوي، یا به د دغې انجلۍ په مثل چې نورې انجونې واده سوي دي د هغوی په شان به مهر ټاکل ضروري دی. اوس مهر په څومره اندازه، مهر فاطمي چې ورته وایي په څومره اندازه، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خپلې لوڼې ودولې یا خپل ځان ته ښځې راودولې په څومره اندازه پیسو یې راودولې. نو زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي حدیث کې دا راځي چې مهر کم از کم باید 10 درهمه وي، تر 10 درهمه کم مهر نسته. اوس یو درهم تاسو په بازار کې قیامت کې څو پیسې جوړیږي خپله تاسو ته معلومیږي. د 10 درهمه کم مهر نسته، لږ مهر ډېر لږ مهر هغه به 10 درهمه خامخا وي. یو سوال کې راځي، یو چا سوال کړی دی د مولانا محمد یوسف لودیانوي شهید صاحب څخه رحم الله تعالی، 11 ټوکه 10 ټوکه غټه فتاوا لري. هلته سوال ځینې سوی دی چې د مهر فاطمي اندازه څومره ده، یو د بله انسانان د فاطمي مهر سره اجدي. نو دی په جواب کې ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ښځې چې راودولې یا لوڼې یې ودولې هغه 12 اوقیې وې. 12 اوقیې 12 اوقیې څونه کیږي چې اوس موږ او تاسو حساب ورته کوو، یوه اوقیه تقریبا 40 درهمه کیږي چې حساب ورته وکړې 1500 درهمه ځین جوړیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا لوڼې ودوي یا ځان ته ښځې په نکاح کوي 1500 درهمه ورته ایږدي. او امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې د مهر پورته اندازه نه لري، زیات چې څومره کېدلی سي انسان یې ټاکلی سي. اوس دې خبرې ته راځو چې زیات یقیني روا کار دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې څومره زیات مهر ټاکلی سي انسانان. یو بل سوال د مولانا صاحب څخه کیږي، مولانا لودیانوي صاحب رحم الله تعالی څخه په دغه فتاوا کې سوال دا ځینې کیږي چې په شریعت کې خو د زیات مهر اندازه نسته، نو بیا ولې زیات او پورته مهر په انسانانو کې یو د بله بد دی، یو د بله پیغور سره ورکول کیږي ولې؟ نو مولانا صاحب ورته فرمایي وایي په 2 وجو باندې. یو وجه یې دا ده چې نن سبا انسانان په زیات مهر باندې فخر کوي، او په زیات مهر فخر کول دا ناروا کار دی. د نن زمانې مهرونه زما ورونو څو دي تاسو په خبر یاست. یو څو کلونه مخکې خو مهرونه 10 لکه و 12 لکه و د دوهمې ښځې، او ورځ تر بلې زیاتېږي 20 لکو ته یو کال و 2 کاله مخکې رسېدلې. دا اوس څو میاشتې مخکې چې کم راپور یا کم حالات چې موږ څېړلي دي یا را رسېدلي حالات تقریبا د دوهم واده مهر 40-50 لکو ته رسېدلی.
اوس دا روا کار دی او کنه دی روا؟ ما درته ویل چې زموږ په مذهب کې د زیات مهر اندازه نه ده ټاکل سوې، اما داسې مهرونه چې په هغې کې فخر راځي، ریا پکښې راځي، دا ناروا کار دی. او دغه مهرونه چې نن سبا انسانان ټاکي دا هم د شریعت مزاج نه دی. ښځه که بدرنګه وه که نه وه بدرنګه، په هر صورت کې دوهم واده باید ورکړي په 540 لکه. او تعجب ځای له زما ورونو دا دی، د ظلم او د فساد څخه ډک ځای لا دا دی، سراسر زیادتي لا دا ده، سراسر در حد تجاوز لا دا دی، سراسر بدبختي لا دا ده چې یو پلار خپله ځوانه لور د 15 تر 20 کالو پورې دغه لور یا ورور خپله خور چې دومره کلونه لري، دومره عمر یې وي، داسې یو چا ته ورکوي د پیسو په مقابل کې چې د 80 کالو دی. ظلم دی. په دې کې هیڅ عالم سترګې نسي پټولی او نه هیڅ عامي پټولی سي. سخت ظلم دی. او حتی که چیرې دغه پلار د نورو لونو سره داسې کار کړی و، د یوې لور سره یې دغسې ظلم کړی و، دوهمه درېیمه لور یې هم یې په دغسې ظلم باندې واده کړله، وایي دغه ښځې ته حق شته چې قاضي ته ولاړ سي شکایت وکړي، او قاضي شرعاً حق لري چې د دغه نارینه او ښځې تر مابین فسخ راولي، نکاح ختمه کړي. اوس څومره پلرونه زما ورونو نورو انسانانو ته خپلې ځوانې او پیغلې انجونې چې د لږ عمر وي د پیسو په مقابل کې ورکوي. حال دا چې زما ورونو امام غزالی رحمه الله تعالی په خپل کتاب کې یو حدیث را نقل کوي، احیاء علوم الدین کې فرمایي وایي که چا خپله لور و فاسق سړي ته په نکاح ورکړله، ګویا کې دغه انسان پر خپله لور باندې ظلم وکړي او د دې رحم یې ورپرې کړي، ظلم یې ورسره وکړي، سخت ناروا کار یې ورسره وکړي. ګوري ودې ته نه، اخلاقو ته یې نه ګوري، دینداري ته یې نه ګوري، تقوا ته یې نه ګوري، سیالۍ ته یې نه ګوري، کسب ته یې نه ګوري، که حرام کوي که هر څه کوي که په ګناه کې اخته وي، خو چې کله پیسې ورته رامخ سي بیا پلار باک نه کوي. د دې لپاره چې دی حج وکړي، بلډینګ او کوټۍ جوړه کړي، موټر کې سپور سي، دغه لور په ډالرو باندې په نکاح ورکوي، په 40-50 لکه یې په نکاح ورکړي. ظلم کوي. که چا فاسق انسان ته، فاجر و ګناهګار انسان ته خپله لور په نکاح ورکړل، د پیسو په مقابل کې ورکړل، دا سړی ظالم دی. او څومره پلرونه ظلم کوي د پیسو په مقابل کې، او دا بیا د دغه انجلۍ په سرنوشت باندې بازی کول دي، په ژوند باندې ساتیری دی چې کله سپینږیري انسان کمزوري انسان ته کښېنوي. حتی په ځینو کورنۍ خو موږ معلومات لرو چې خپلې لوڼې زما ورونو سپینږیرو ړندو کسانو ته کښېنولي، او داسې کسان هم په ټولنه کې وجود لري چې په خمار کې یې خپلې لوڼې ورکړلې، جیب یې خالص و، هغه خمارباز چې د ده څخه یې ټولې پیسې وړې وې، بیا بله بازي ورسره کړې وه. اوس خو هغه خمارباز هم ګناهګاره دی، دی هم ګناهګاره دی. شی نسته په خمار کې لور ځینې وګټله، ځینې بویې تلله، بیولې دي، یقیني درته وایم. تاسو خپله فکر وکئ چې د دغه کور څخه برکت ټولیږي او که یا د دغه پلار بیا کسب و تجارت برکت کوي او که یا دغه پلار به څونه ظالم وي. د الله په دربار کې څومره ظالم پلار دی. ده که چیرې زما ورونو یقینا لوړ مهرونه یا لوړ ولورونه دا ښه کار وای، نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې لوڼې په 500 درهمې بیا نه ودولې، بیا زیات مهر غوښتي، یا خپل ځان ته چې ښځې راودولې بیا په 500 درهمه نه راودولې، زیات درهمونه یې ورکوله. وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي الا لا تغالوا صدقة النساء، خبردار تاسو د ښځو مهرونه مه لوړوئ، تاسو زیات مهرونه مه اخلئ، په زیاتو مهرو ولورو ښځې مه ورکوئ. ولې؟ فإنها لو كانت مکرمة فی الدنیا، که چیرې دا لوړ مهرونه یقینا په دنیا کې د عزت کار وای، په دنیا کې د احترام کار وای، وتقوا عند الله، او د الله په دربار کې یقینا د پرهیزګارۍ او د تقوا کار وای، لکان اولاکم بها نبی الله صلی الله علیه وسلم، نو د دې کار تر ټولو لایق په تاسو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عمر بن خطاب رضی الله عنه ورسته فرمایي ما علمت رسول الله صلی الله علیه وسلم نکح شیئا من نسائه ولا انکح شیئا من بناته. زه نه پوهېږم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خپلې ښځې یا خپلې لوڼې تر 12 اوقیو په زیات مهر ورکړي وي، على اکثر من 12 اوقیه، تر 12 اوقیې په زیات مهر ورکړي وي. ما درته وویله 12 اوقیې 500 درهمه کېږي. او خبره خو لازمه ورونو دا ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زیات مهر پابندي کوي چې باید کښېنږدي کم از کم لږ مهر وي تر څو انسانانو ته سهولت وي. یو بل حدیث شریف کې راځي، امام غزالی صاحب د ابن حبان په حواله باندې دا حدیث را نقل کوي، وایي تر ټولو بهترینه نکاح هغه ده چې مهر یې ډېر لږ وي،
خیرهن ایسرهن صداقا، تر ټولو ښه ښځه، تر ټولو بهترینه ښځه هغه ښځه ده چې مهر یې لږ. او زموږ په تاریخ کې د صحابه کرامو په زمانه کې داسې ښځې راغلي دي چې پیسې نه وي ورسره د خاوندانو سره، فقط د قرآن کریم یو سورت و 2 سورته به یې په یاد وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته دغه ښځه ور په نکاح کوي. یو حدیث شریف کې راځي یو ښځه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو فرمایل چې ما په نکاح که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چپ سو تر ډیره وخته، مطلب یې دا و چې تازه نه په نکاح کوم. یو بل صحابي ولاړ شو، یا رسول الله ما ته په نکاح راواخله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تا سره یو شی سته، مهر ولور داسې یو شی لرې؟ نو ده ورته وویله، دا صحابي ورته فرمایي چې زما سره بېله دغه خپلې پایجامې او دا لونګه بل هېڅ شی نسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ورسه تلاش د یو شي وکړه، که څه هم د اوسپنې یو انګشترۍ در پیدا سي. هغه صحابي ولاړ شو، تلاش چې یې وکړي، د اوسپنې انګشترۍ هم نه کړه پیدا چې ډېره ارزانه او ډېره معمولي ده. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا سره د قرآن کریم یو شی سته؟ صحابي ورته فرمایي چې و زما سره د قرآن کریم څه سورتونه په یاد دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ښځه د قرآن کریم د سورتو په مقابل کې دغه صحابي ته په نکاح ورکوي. یو روایت کې راځي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابي ته وفرمیل انطلق ولاړ څه فعلمها، دغې ښځې ته د قرآن کریم دغه سورتونه ور په یاد کړه. روایت کې راځي وایي سورت بقره یې په یاد و. یو روایت کې راځي وایي انا اعطیناک الکوثر سورت کوثر یې په یاد و. اوس دا بیا بیله موضوع ده زما ورونو، بیله مسله ده چې اوس هم په نن عصر کې یو انسان د قرآن کریم د تعلیم په خاطر باندې بله ښځه په نکاح کولی سي او که یا. نو فقهای کرام فرمایي وایي یا که یو انسان ښځې ته د قرآن تعلیم ورکوي، ښځه په نکاح کې دا صحت نه لري. ولې؟ په نکاح کې به خامخا مهر او ولور مال وي او د قرآن ښودنه او تعلیم دا مال دی نه. دلته خبره مقصودي زما ورونو دا کول زه غواړم هغه دا چې د صحابه کرامو په زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښځه صحابي ته د قرآن په مقابل کې ور په نکاح کوي. او که اوس یو چا ته ووایې چې دا ستا لور و خورکۍ زه د خپل زوی لپاره غواړم دا قرآن کریم به درکړم، یا دا زما زوی حافظ دی، یو صورت به دا ستا لور ته ور وشي، خامخا به دغه سړی ووایي چې ته لیونی سوی یې، پاګل یې، دا څه خبرې کوې، پیسې لږ چې نه لرې، مسکین یې. نو د قرآن اهمیت زموږ سره نسته، د پیسو، د ډالرو، د کالدارو، افغانو یا د بلې سکې اهمیت را سره دی. لہذا لور خو په نکاح نه ورکوو، لور خرڅوو، خور په نکاح نه ورکوو، خور خرڅوو. او مندې او خوندې په کورونو کې د ډېرو سړیو سره جنجال کوي، د خپلو خاوندانو سره جنجال کوي چې تا په څو باندې دا زما لور او دا زما خور په څونه لږ پیسو ورکړله، تر نورو پاته وه، خامک یې نه وه زده، کتغ یې نه وه زده، د کور په جاروکرشي کې نه وه غښتلې، تر نورو نو پاته وه چې تا په دا کم ولور ورکړله. پیغور او تانې د سپین سرو له طرفه نه خلاصېږي. نو زما ورونو زیات مهر دا د شریعت د مزاج خلاف کار دی، او دا به د مسکینانو په حق کې هم یو رقم ظلم وي. هغه په دې معنا باندې چې مسکین سړی خو دیش و 6 لکه و 40 لکه نه لري، دا خان به د مسکین دغه دروازه وربنده کړې وي، په کلو کلو بیا مسکین سړی د ښځې مهر او ولور ادا کولی نسي. او هغه پلرونه هم سخت ظالمان دي، هغه مشران چې خپلې لونې ورکړي په نکاح، په کلو کلو یې کښېنولي وي، د انجلۍ په اجازه باندې مهر نور معافوي، د اوله سره دومره ډېر مهر کښېږدي او شرطونه هم باندې کښېږدي. په ځینو علاقو کې بیا ځینې شرطونه پر دازم ایښودل کېږي، دا لور در کوم په دې شرط چې زما سره به اړی، دا لور در کوم په دې شرط چې کډه برابرې، دا لور در کوم په دې شرط چې زما مزدور کېږي به. دا شرطونه غیر شرعي پرېږدي، که څه هم ځینې شرطونه بیا شرعا معتبر دي. دا بیا اوږده موضوع ده چې زه اوس درته څېړم. خبره زما ورونو ما دا کول چې د صحابه کرامو په زمانه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن په مقابل کې ښځه صحابي ته په نکاح ورکړې. او انس رضی الله عنه فرمایي وعن انس رضی الله عنه قال، انس رضی الله عنه فرمایي چې ابو طلحه رضی الله عنه تزوج ابو طلحه ام سلیم، ابو طلحه رضی الله عنه ام سلیم رضی الله عنها په نکاح واخیسته. فکان صداق ما بینهما الاسلام، د دوی دواړو تر مابین مهر او ولور د ابو طلحه او ام سلیم رضی الله عنهما د دوی دواړو تر مابین مهر او ولور اسلام. ام سلیم رضی الله عنها اسلمت ام سلیم قبل ابي طلحه، د ابو طلحه تر مخه ام سلیم رضی الله عنها ایمان راوړي. چې ایمان یې راوړي ابو طلحه رضی الله عنه لا په ایمان نو مشرف سوی، فخطبها باره پیغام ورواستوي د نکاح چې زما سره واده وکړه. فقالت دی ورته ویله انی قد اسلمت، ما خو اسلام راوړی دی، فان اسلمت نکحتک،
که تا اسلام راوړي نو زه ستا سره نکاح تړم. فاسلم، باره اسلام راوړي ابو طلحه رضی الله عنه. دا د ښځې دعوت و زما ورونو، دا د ښځې دعوت و. ابو طلحه رضی الله عنه ته یې ورکړي دعوت چې زما او ستا تر مابین نکاح کېدلی سي، خو شرط دا دی چې اسلام به راوړي. او په اوس زمانه کې که ښځه داسې دعوت ورکړي، دعوت خو نه ورکوي، لہذا شیګانو ته هم په نکاح ورکوي د پیسو په مقابل کې. په خارج کې به شاید د داسې انسانانو سره هم نکاحوي تړلې وي چې هغه په اسلام کې جلا، په دین کې جلا، په عقیده کې جلا. د عقیدې په لحاظ هېڅ سیالي نسل لري، هېڅ سیالان نه دي، مګر خپل لور د پیسو په مقابل کې په نکاح ورکوي. او دا خو ډېر ځله پیښه سوې ده چې په عقیده او دین کې جلا وي، اهل تشیع وي، شیګان وي، مګر سنیانو ښځې ورکړي. دلې زموږ سره تخصص وکړي یو مولوي صاحب یو ځای امامت لري، نو هغه امامت یې داسې ځای دی چې سنیان هم ډېر دي، څنګ تو همسایګان یې هم ډېر شیګان دي. ما پوښتنه ځینې وکړله چې څه مزاج و طبیعت خو به دې برابر وي که یا؟ نو بیا راته وویله المفتي صاحب دومره ډېرې سنیانې نجونې د دغو شیګانو په کورو کې ناست چې زه تعجب ورته کوم. اوس هم هغې مولوي صاحب ژوندی دی، هغه علاقه درښولی سو. دې ته نه ګورې چې عقیده د دغو انسانانو څنګه ده، صحابه کرامو ته ښکنځل کوي او د ځینو خلفای راشدینو توهین کوي او علي رضی الله عنه په نبوت باندې مني. دا عقیدوي خرابۍ لري، مګر بیا هم سنیان خپلې انجونې ورکوي په نکاح باندې. نو ام سلیم رضی الله عنها دعوت ورکوي ابو طلحه رضی الله عنه ته، فان اسلمت نکحتک، که دې اسلام راوړي زه ستا سره نکاح تړم. باره اسلام راوړي، اسلام چې راوړي نو فکان صداق ما بینهما، نو دا اسلام د دوی دواړو تر مابین مهر او ولور وټاکل سو. خبره زما مقصودي زما ورونو دا وه چې یوه صحابیه ښځه د ام سلیم رضی الله عنها یو صحابي ته ځان په نکاح ورکوي، مګر د اسلام په مقابل کې. اوس تاسو یې راوښیاست الا ماشاءالله چې یو چا دې خپله لور یو حافظ و مولوي ته دغسې ورکړي، د علم په خاطر، د حفظ په خاطر، د ښه قرت په خاطر، د ښه سخا، د ښه صفت په خاطر دغسې ورکړی وي چې څومره کوشش کېږي دغسې پر ولور باندې پر مهر باندې مشورې کېږي، زیاتې ځینې واخلي، زیاتې ځینې واخلي. دا په ډېرو علاقو کې نومو ته ضرورت نشته. دا دوی چې په خپل منځ کې رواج ورته وایي سخت غلط رواج دی، خو په ښار کې تقریبا دا شی نشته. اکثره وخت ولورونه او مهرونه مناسب وي، ښه وي، د انجلۍ هم ګزاره په کېدلی سي. انجلۍ هم ضرورت به دې ته لري چې باید زه یو شی رانیسم تر څو د نورو انجونو څخه زه کمه نسم، بیا نور انجونې ما ته پیغور او تعنې رانه کړي، بیا مې د نورو انجونو و مخ ته سپکه نه کړي. مناسب مهرونه دي، اما دومره لوړ مهرونه چې شلو لسو او دې شلکو ته رسیږي دا د شریعت مزاج نه دی. څو واره دا ما درته وویله. مهر په شریعت کې یقینا محترم شی دی، محترم کار دی، ښه کار دی. مهر ټاکل او ښځه باید په مهر وغوښتل سي، اما دومره قدر مهرونه زمهرونو چې نه انجلۍ ته تاوان وي او نه د زوم خاندان ته تاوان وي، دومره قدر مهر ټاکل پکار، او دومره فوق او لوړ مهرونه ټاکل لکه په نن زمانه کې د دې څخه اجتناب کول پکار دي، پرهیز کول پکار دي. او دا په ټولنه کې هم څه خرابۍ راولي. خرابۍ داسې راولي لکه درته چې مو ویله مسکین ته تاوان دی، او کله کله به داسې وي چې ښه انجلۍ به وي، عابده ښځه به وي، یقینا پرهیزګاره ښځه به وي، مګر بیا به انسانان نه په نکاح کوي. ولې؟ پلار به زیاتې پیسې ځینې غواړي، د دې څخه جنجالونه ډېر پیښیږي. راسئ زما ورونو موږ او تاسو مهرونه لږ وټاکو، مناسب یې وټاکو، او کوشش زما ورونو دا وکړي چې دا خپلې ښځې چې په کورو کې درسره دي چې څنګه بلوغ ته ورسېدلې فوران یې په نکاح ورکوئ. په درو شیانو کې تلوار کوئ. یو چې کله د لمانځه وخت رالی حاضر سو لمونځ، وخت یې راورسېدی فوران پر خپل وخت باندې لمونځ کوئ. جنازه تیاره سول فوران یې تر خپله ځایه رسوئ. او دریم شی دا دی چې کله د انجونو یا د هلکان لپاره سیالانې انجونې یا سیالان هلکان پیدا سول فوران یې نکاح ورتړئ. ځنډوئ یې مه، پر پیسو باندې د خپلو لونو، د خپلو خوندو او د خپلو زامنانو نکاحوي او ودونه مه ځنډوئ. د فتنو زمانه ده. اکثر وخت ما درته وویله ډېر وخت مهر زیات وي، ولور زیات وي، دغه سړی او د هلک یا د انجلۍ په ګناه کې اخته سوی وي، پیسې نسته، نی ور پرېږدي. د اوله سره څخه مهر باید لږ وټاکل سي تر څو د هلک لپاره هم سهولت وي او د انجلۍ ژوند هم خوندي پاتې سوی وي. خو دا زموږ په ټولنه کې ډېرې پریشانۍ وي، ډېر آفتونه وي، ډېرې کمزوري وي. دا کمزوري موږ ته د خپل لاس سره پېښېږي. کوشش به زما ورونو دا کوو چې مهر به په مناسبه اندازه ټاکو او هغه څوک به د خپل مهر د تحصیل لاندې نه راولو. او یو شی چې بل ډېر ضروري دی هغه دا د انجلۍ په ورکړه کې زما ورونو د دیندارۍ ډېر خیال ساتئ. که څه هم په حدیث شریف کې راځي
چې انجلۍ د 3 شانو په خاطر په نکاح کیږي، یا خو د دې د مال په خاطر څوک په نکاح کوي، یا د دې د نسب د قوم په خاطر ش قوم لري ش نسب لري، یا د دې د مال په خاطر، یا د دې د شایست په خاطر، یا د دې د دینداری په خاطر یو څوک د دې سره نکاح کوي. کوشش دا وکړو چې خپل لور یا خورکی ورکو، هر حالت ته چې ورکو، هر چاته چې ورکو باید د دینداری خیال وساتو. فاسق انسانانو ته اصلا خپل لونی مور کوي. اکثر وخت موږ ته مشکلات چې راځي در لفتا ته دغه انسانان له طرف راغلي وي چې یا خو چرسی تور کړي وي، یا روینی تور کړي وي، یا شرابي تور کړي وي، یا بل زناکار تور کړي وي، یا غلط تور کړي وي، د پیسو په مقابل کې ورسته پریشانی راسي، وا د ټاکه 3 واره طلاق ورکوي، سلاسن طلاق ورکوي. ابل ورځ یو ډاکټر صاحب هم زموږ آشنا دی په د میرویس روغتون کې، ډېر دیندار سړی دی راغلی، نو څه پوښتنې ما ځینې وکړلې چې مال څه پریشانی وي او کیا ډېر مشکلات د دغو فاسقو انسانانو څخه، د فاجرو انسانانو، بدکار انسانانو څخه خپلو ښځو ته پیښ وي. څه پیښ وي؟ وایي ډېر راپورونه داسې راځي او ډېر زخمیان داسې وي دا ښځې چې خاوند راولاړ سوی وي خپله ښځه په تبرزین وهلي، زوی راولاړ سوی وي خپله مور یې په تبر وهلي، او زوی راولاړ سوی خپل پلار په لرګي وهلی، پراته وي واویلا و چغارې بغارې شروع وي په چیش باندې. هغه سړی خو بېدینه دی، د اوله سره څخه دغه پلار فکر نه و کړی، لرې په نکاح ورکړ. ما ته یې ویل المولي صاحب چې ورځ راسې بیا زه در وښیم چې څومره ښځې پرتې دي چې خاوندانو ظلم باندې کړی دي، ملاوې ورماتې کړي وي، سرونه یې ورمات کړي وي، او دننه په نس کې زخمونه او ټپونه ور جوړ کړي وي، په لغتو په سوکانو یې وهلي وي. اوس نو د ښځې بدن دی زما ورونو، د نارینه زور دی، د ښځې نازک بدن، کمزوري وجود. یو ډاکټر ما ته ویل چې کله د ښځې یو زوی یا لور پیدا سي، یو اولاد پیدا سي، وایي د دې نیم عمر ختم سي. اوس نو داسې نازک بشر، داسې نازک مخلوق او داسې د زور څخه ډک سوک یا لغت ورکوه او بیا پریشان. دا مشکلات زما ورونو په دې خاطر راځيږي چې خاوند هم پیغور بیا ورکوي. نور نو ته څه قصه لرې؟ دونه پیسې مې پر تا درکړي، زما د کور غواوې به لوشي، خامخا د کور جارو کشي به کوې، دونه پیسې مې درکړي، په دونه پیسو مې راوت کړي، ته نو بل څه کار لري؟ دا یو دیګ دی پخې، نور نو ستا کم کارونه دي. بیا نو خاوند هم ډېر پیغورونه ورکوي او ښځې هم پیغورونه ورکوي. بیا په کور کې د خواږې د لاسه هم دا ګزاره نشي کولی. مختلف جنجالونه راپورته سي زما ورونو. دا په کم خاطر باندې پلار د اوله سره د دینداري خیال نه وساتلی. بس ما زه دا ویلي وه چې لور باید په نکاح د کوره ووځي. بس حال دا چې امام غزالی رحمه الله تعالی احیاء علوم الدین کې لیکلي دي، ما کتاب کتی هغه لیکلي دي وایلا مخلص لها. یوازې دا خبره نه ده چې ځان د دغه لور څخه خلاص کړه، ځان د خورکۍ څخه خلاص کړه، بلکې د دینداري خیال به یې ساتي، چاته یې په نکاح ورکوي. زموږ په ټولنه کې زما ورونه وایي ما ځان ځینې خلاص کړه، بس ورې که څوک راغلی وه پلانکي کورنۍ والا په مرکه باندې راغلی ورې کو او که یا نور دې ته نه ګوري، وایي وورې کوي. پلار و نیکه یې ښه وه، پلار و نیکه یې پر سر سترګو ښه وه، خو دغه بدبخته اوس ظالم سوی دی، دې ته یې څنګه ورکوي؟ دا په ګناه باندې اخته دی. د شپې تر 1 بجو پورې تللی وي، بانډارونه کوي، مجلسونه کوي، په بدبختیو کې اخته دی. د بل چا په قتلو کې لاس لري، د بل چا غمونو تکلیفونه تا ته کور ته راوړي، د غلطو انډیوالانو سره یې سروکار دی. مدرسه او مسجد او د الله د عبادت ځای پېژني لاله، د ملا د نامه څخه عبادت راځي، په ملایانو پسخند وایي، په طالبانو پسخند وایي، په علمي درسو دیني درسو باندې پسخند وایي. بس برې کې وایي راغلي پلار نیکه ما پېژندل ښه خلک وه. زما ورونو ستاسو خو د ده سره کار دی، د پلارو د نیکه سره خو کار نه دی. پلار نیکه یقینا ښه کسان وه، خدای بدبخته سوی دی، دی ظالم سوی دی. د خپلو لونو زما ورونو خیال ساتئ. اخري خبره کوم زما ورونو هغه ده، د اوله سره څخه د دانن څخه دا عزم وکړي چې الهي ستا سره زما وعده ده چې دا خپله لور او دا خپله خورکۍ دینداره سړي ته ورکوم او عالم ته یې ورکوم، داسې حافظ ته یې ورکوم چې باعمله وي، داسې عالم ته یې ورکوم چې باعمله وي، داسې قاري ته یې ورکوم چې باعمله وي، داسې صوفي و حاجي ته یې ورکوم چې باعمله وي، داسې هلک ته یې ورکوم چې علم او عمل دواړه ورسره وي، نیک وي. تاسو یې زما سره بې قسمه ومنئ، الله به دغسې کسان در پیدا کړي. دا خپلې لوڼې چې اوس 3 کلنې او 4 کلنې او 6 کلنې 10 کلنې دي، 15 کال او 6 کاله بعد واده ته رسېږي، اوس له د الله سره دا واده وکړي چې الهي ستا سره زه واده کومه، ستا څخه یې غواړمه چې دغه لور به زه دینداره انسان ته ورکومه. تاسو یې راباندې شاهدان، که موږ مړه وو بیا به دعاوې راته کوي، الله به دغسې کسان در پیدا کوي. او پیدا هم سول، او ډېر ځله داسې سوي زما ورونو ودونه یې کړي وي، حافظانې انجونې په کورو کې ناستې وي،
پلار دغسې ورکړې وي، ما زه د چا کاروبار ته کتلې وي، مهر او پیسو ولور ته یې کتلې وي. دغه حافظ انجلۍ ته د خاوند په کور کې په 24 ساعته کې د یوې سپارې د تلاوت اجازه نه ورکوي، د یوه سورت د تلاوت اجازه نه ورکوي. حتی پر مسله باندې ناسته وي، لمونځ کوي، په دا 2 رکعاتو نفلو کې دا باید یو سورت ختم کړي. دا خاوند راځي مسله ځین ټوله کې، وایي ته بیا چیرې د بزرګ لور سولې راته. دا اوازې نه دي، دا حقیقتونه دي. د کور کار د څخه پاتې دي، ته ټوله ورځ قرآن کریم ته ناست دی. د خواښې خدمت در څخه پاتې دی، تا ټوله ورځ لمانځو ته ملا تړلې ده. دا سپین ږیری خو سر دې رالی، د چای لپاره څوک نسته، ته دا ګرده ورځ په خپله اتاق او کوټه کې ناسته یې. حال دا چې خدمت به د خسر هم کوي، د خواښې به هم کوي، مګر راګرځوي. هغه حافظانې انجونې چې نن په کورو کې ناستې دي، د خپلو خاوندانو د لاسه نن بې حفظه پاته سوی، قرآن یې هیر سو، او په دې ګناه کې خاوند سخت راښکېل دی، ګرفتار دی. نو د اوله سره نن د عزم وکوي چې موږ به خپلې لوڼې او خپلې خوندې په ډېر کم مهر ورکوو. او د غیرت خبره لا دا ده چې لږ مهر ځینې واخلي، د ځانه پیسې ورسره مصرف کړي. دا د خان او د مسکین مسله نه ده، مسکین پیسې نه لري. د اوله سره ورته ووایه چې زما او ستا تر مابینځ دغه مهر دی، که مې څه ورسره کړي وه خو شاباس مې وایه، که مې څه نه ورسره کړي ما مه ملاوته، په لږ مهر به یې ورکوئ. دا به نن وعده کوئ، لږ مهر حتما. نور که تاسو د خپلو خوندو په کورنۍ کې د نورو انجونو واک او اختیار نه لري، د خپلو لونو په باره کې خو دا عزم وکړئ. او دویمه خبره دا ده زما ورونو چې تاسو به هغه چا ته ورکوئ، خامخا به د دیندارۍ خیال ساتئ، خامخا به دیندارۍ، د هغه عقیده به لحاظوئ، د هغه دین به لحاظوئ، د هغه عمل به لحاظوئ، د هغه ناسته او ولاړه به لحاظوئ، د هغه اطراف به سنجوئ، د هغه د ناستې او ولاړې کسان به سنجوئ. ورسئ خبرې ورسره وکړئ، راویې غواړئ څوک دی، د کمې ژبې دی، او څنګه رنګ دی، څه وایي، څه فکر لري، څه اراده لري، د اسلام په باره کې، د مسلمان په باره کې، د عالم او د مدرسې په باره کې، د اسلام د شعبو په باره کې کم فکر لري. نو مهر به کم وي، د دیندارۍ خیال به ساتئ. او چې څنګه د چا د واده وخت راورسېدی، دا زما څخه په تکرار باندې دا خبره تاسو اوس واورئ چې څنګه د هلک د واده وخت راورسېدی، د انجلۍ نورې مه ځنډوئ، سیال ورته پیدا کړئ، تلاش یې وکړئ. او څلورمه خبره دا ده د اوس څخه دا عزم وکړئ چې موږ به دیندارانو انسانانو ته دا لوڼې خوندې او لوڼې ورکوو، حتما به ورکوو. الله رب العزت د عمل کولو توفیق وما او تاسو ته رانصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بل بیان به انشاءالله پر 2 یا 3 4 ودو وي. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله عليه. تاسی چی احمد لری مشرف یو کام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی تاسی چی احمد لری مشرف یو کام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کار بدا حوث نوی نور بوی یا خور بوی کلی پل حیا بوی مشرد خپل کور بوی کلی پل حیا بوی مشرد خپل کور بوی کلی پل حیا بوی مشرد خپل کور بوی طلبا پاک لمنوی شرعی نظام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی داسی چی احمد لری مشرف یو قام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی پتلری عزت لری خزا پا اسلام کی انچ ملغل راشی چمرچ مستوراشی ژوند به مطمئن لري خاص جنتی خوراشی ژوند به مطمئن لري خاص جنتی خوراشی ژوند به مطمئن لري خاص جنتی خوراشی کمال بیبیانو لان د خپل مقام کې
پاتلاری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلاری عزت لري خزا په اسلام کې داسې چې اهمیت لري مشر په یو قام کې پاتلاری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلاری عزت لري خزا په اسلام کې کار بد هوس نوی مور بوي یا خور بوي کله په حیا بوي مشرد خپل کور بوي کله په حیا بوي مشرد خپل کور بوي کله په حیا بوي مشرد خپل کور بوي تل پاک لمنوي شرعي نظام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې تل پاک لمنوي شرعي نظام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې محض جنسیت خوچا دلتا اعتبار نه دی محض جنسیت خوچا دلتا اعتبار نه دی پرېږد سراجي نړۍ دا د هغو کار نه دی پرېږد سراجي نړۍ دا د هغو کار نه دی پرېږد سراجي نړۍ دا د هغو کار نه دی هر چاته ټاکلی حد رب خپل کلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې هر چاته ټاکلی حد رب خپل کلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې داسې چې اهمیت لري مشر په یو قام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې داسې چې اهمیت لري مشر په یو قام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام 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 کې داسې چې اهمیت لري مشر په یو قام کې پاتلری عزت لري خزا په اسلام کې پاتلری عزت لري